अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه مرګرو دوستانو خیریت کی صحت میں خلی الله پاک کې نه دي زموږ عمره ټول مسلمانانو عبادتونه قبول مقبول کې موږ نن راغلی یو جبل رحمت میدان عرفات جبل رحمت ته اوس به انشاءالله مونږ بره تاسو هغه ځای ښیو هغه مقام چې په هغه ځای کې نه دی د آدم علیه السلام الله پاک دعا توبه قبول کړې وه 40 کاله آدم علیه السلام دلته نه دی الله پاک ته نه دی دعا کړې وه 40 کاله بعد الله پاک په دې ځای کې آدم علیه السلام دعا قبول کړه او په دې ځای کې نه دی حضرت حوا علیه السلام حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو په دغه مقام کې اوس انشاءالله تاسو هغه مقام د خیم موږ به راځو انشاءالله او په دې ځای باندې دی بعض روایت کې راغلی چې په دې ځای باندې دی نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم د حج خطبه ورکړې وه بعض روایات کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج خطبه مسجد نمره کې ورکړې وه دواړه روایات دي نو دا هغه مقام دی هغه به برکت مقام دی چې په هغه ځای باندې د آدم علیه السلام دعا قبول شوې وه په ډېر ځای باندې کافي رشي د حج په موقع کې خو دومره رشي چې دا غر د سره نه دی پټ یې د خلکو د هجوم د وجې نه دی دا غر بالکل پټ یې ښکارې هم نه په دې باندې دومره مخلوق راغلی دلته راځي خلک خپل دعاګانې کوي دغه کې الله پاک ته وژاړي الله پاک ته دعا وغواړي دغه غواړي دا ډېر به برکت غر دی دغه ځای هم ډېر به برکت دی او د عرفات میدان هم دی جبل رحمت هم دی دغه ځای دی بعض خلک دلته راځي خپل نومونه په دې باندې لیکي څوک څه کوي په قلم یې لیکي څوک یې په څه لیکي هلته بره دغه ورته لیکلی دی چې دا لیکل میکل لا نکون یا ښکلول دا غیر شرعي دی بعض خلک دی هر سړی د خپل انداز مطابق د خپل سوچ مطابق کار کوي نو ما هم تاسو ټول مرګورو ته چې څومره ملګري دی زموږ چینل ګوري یا شیر کړي دي یا لایک کړي دي یا سبسکرایب کړي دي یا ګوري ما ټول مرګورو ته خصوصي دعا کړې ده په دې ځای باندې الله پاک دې د ټول مرګورو په حق کې دغه دعاوې قبول کړي الله پاک تاسو ټول ته دغه ساعت ته نصیب کړي د حج د عمرې بار ټول ته دا بار نصیب کړي الله دې څوک پریشان الله پریشانی لري کې څوک بیمار الله بیماری لري کې د چا په زړه کې څه شرعي حاجات الله پاک ټول قبول کړي واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین.